د پاکستان د پنجاب صوبې په وزیرآباد سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف په لانګ مارچ د شوي برید مقدمه یعنی اف آی آر درج کړی شوی دی. خو د برید تور چې عمران خان په چا لګولی وو او نومولی یې وو د وزیر اعظم د کورنو چارو وزیر او پوځي استخباراتي ادارې چارواکو نومونه په مقدمه کې نه دی اچول شوی. مقدمه تیره شپه ناوخته په داسې حال کې درج شوې چې پرون د ګل پروز سپریم کورټ د پنجاب پولیسو ته په 40 ساعتونو کې د مقدمې درج کولو حکم کړی وو. د مقدمې نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری ویلي وو کو په اف آی آر کې د شهباز شریف، رانا ثناء الله او فیصل نصیر نومونه شامل نه وو، نو دا به د دوی لپاره تشه د کاغذ ټوکړه وي. د مقدمې کاپي چې پاکستانی میډیا او ټولنیزو رسنیو خوره شوی د پولیس افسر سب انسپکټر امیر شهزاد په مدیریت کې درج شوی د وجنې او ترهګرۍ په ضد ماده پکې شامل کړی شوی دی. په مقدمه کې ویل شوی چې په کنټینر ډزې شوی او ډزې نامعلومه تن چې بیا معلوم شوی نوید نومیږي هغه کړی دی او نیول شوی دی. ویل شوی نوید په تماچه ډزې کړي، یو تن معظم ګوندل پکې وجل شوی. عمران خان او د هغه سره 11 تنه نور چې پکې ځینې معلوم او څه نامعلوم دي جوبل شوی دی. د مقدمې تر مخه په لانګ مارچ کې شامل یو تن ډزې کوونکي تن قابو کړي او هغه نور ډزې نه دی کړي او د پی وروسته عمران خان بیا لاهور ته طبي درملنې دپاره لیږل شوی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکني وزیر اعظم عمران خان تور لګولی و چې په هغه د دغه برید په شا د وزیر اعظم شهباز شریف، د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله او د پوځي استخباراتي ادارې آیسای د یو لوړپوړي چارواکي میجر جنرال فیصل نصیر لاس دی او مقدمه دی خو د دوی په ضد درج کړی شي. د پاکستان حکومت او پوج د عمران خان دغه تور په کلکه رد کړی و. وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف د ګوند په مشر عمران خان کېدونکي برید د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې د پل کوډ جوړولو وړاندیز کړی و چې عمران خان یې خپل خرکلې کړی و، خو ورسره پوښتنې را برسېره کړې وې چې د دوی لاړه یاد شوي نومونه د استعفا نه بغیر به دغه شفاف پلټنې څرنګه ممکنه کیدی شي. بل اړخ ته د پاکستان پوج هم د عمران خان دغه تورونه رد کړي او د حکومت څخه د پیښې د پلټنو او د خلکو په ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه یې کړې چې د دوی تر مخه د پوج د بدنامولو هڅه کوي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.